مرمنډي عظیم کې ډي سي عبدالحسیب، ایډیشنل آفیسر لکی مروته امین الله خان او لینډ ډپارټمنټ یو شمیر سرکاري افسرانو ترمنځ د ولس کلي کچهري انتظام وکړی شو. دغه کلي کچهري کې مرمنډي عظیم لرو بر سیمې یو شمیر اوسیدونکو برخه واخیسته چې پکې مقامي خلکو خپل ستونزې وړاندې کړې. ځایي خلکو سرکاري چارواکو وړاندې وویل چې تیرو حکومتونو کې ولس ته چې کومې مرستې ورکړل شوې وې هغه د نشت برابر دي. زیاتره مرستې په سیاسي بنیادونو غیر مستحق خلکو ته ورکړل شوې دي. ولې په دې موقع ډي سی عبدالحسیب صاحب ولس ته تسلي ورکړه او ویل छोड़ दें, आपका जो काम है और मेरा जो काम है सरकारी अफसर का हमें वो पहले पूरा करें. मैंने वोट तो नहीं लिया, हमारा एमपीएस के साथ तो ये हद तक काम है. हमारे मशारान है वो अवाम के नुमाइंदे हैं, हम उनकी इज्जत करते हैं. लेकिन ये कि जो आप په دې موقع مقامي اوسیدونکو وویل چې زموږ سړکونو نظام خراب دی، لکونو خلکو دپاره تګ راتګ وسیله نشته، پاکو اوبو په سیمه کې نشتوالی دی، دغه رنګ بجلی لویه مسله ده، مقامي خلکو دپاره هسپتالونه نشته. مقامي زمیندارانو زیاته کړه چې اوبخور نظام تباه دی چې له امله یې زیاتره ځمکې شاړې پرتې دي. په دغه موقع ډي سي عبدالحسیب وویل چې سرکاري افسرانو ته پکار دي چې دوی خپلې ذمہداریانې په صحیح توګه ترسره کړي. دوی زیاته کړه چې یوې صحتمندې معاشرې دپاره ماشومانو ته پولیو قطرې ورکول انتهایی ضروري دي. په دې لړ کې ځایي خلکو سرکاري افسرانو او محکمه صحت سره پوره د مرستې یقین دهاني وکړه. دوی زیاته کړه چې پولیو مهم کې به موږ متعلقه ادارو سره پوره تعاون کوو.